السلام علیکم ګران مینوالو زه یم استاسو قربا وجه سوهان تاسو ګورئ چمکني ټي وي نن موږ سره موجود دی حاجي خالد وقار خان چمکني دا پی کې 75 پی کې 76 ان30 نامزد امیدوار دی نو دوی سره به د الیکشن په حواله باندې خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سر ټول اول خو دا وایي تاسو ټول عمر د پارټي بیس باندې الیکشن کړی دی پیر آزاد امیدوار نو دې باره کې څه تاثیر دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خبره ټیک ده چې ما ټول عمر یو پارټي سره وخت تیر کو او اوس هغه پارټي نه خفای ما زموږ خپلو کې اختلافات راغلي دي نو هغه په وجه ما ته دې پاره ټولو پارټو الله دې ټولو عزت وکړي یو پارټي نه علاوه نور ټولو پارټو ما سره رابطه کړې ده او ما ته دعوت راکړې ده چې به ته زموږ پارټي شمولیت وکړه. نو زه په هغې باندې د ټولو پارټو شکریه ادا کوم چې په ما اعتماد کوي او ما د دې قابل ګڼي چې ما هغې خپل پارټۍ کې شاملوي. خو ما خپلو ملګرو سره د حلقې کوم زما چې د خلک دي کوم انټلیکچوال دي کوم په سیاست باندې پوهې دي یا سیاسي شعور لري هغې سره مې خبرې وکړې او هغې راته مشوره راکړه چې یاره دې پارټۍ انډیپینډنټ الیکشن وکړه. ولې چې پارټۍ خو دي هغه ټول خلکو ته معلومې دي خو په حلقه کې په دغه باندې انحصار کوي په کینډیډیټ باندې. کینډیډیټ آزاد وي که یو پارټۍ سره که بلې پارټۍ سره خو چې هغه خپل کردار صحیح وي او هغه خپل معاملات صحیح وي نو آزاد هم څوک نه ریجیکټ کوي او دا په خدمت او په منډه چړه ده او په کار ده او خلکو ته په اویلیبلیټي ده چې خلک چاته موجود وي نو که هغه آزاد وي یا یو پارټۍ سره تعلق ساتي خو د علاقې خلک په اعتماد کوي نو هغې ته خلک ورکوي. نو ما یې ودرېږه چې زه دې په اړه دا خپل ځان آزماوم چې په آزاد حیثیت کې چې د خلکو څه تاثرات دي خلک ووټ راکوي که نه خلک خو بد فرق کوي که نه کوي خلک په کار باندې ووټ ورکوي خلک په خدمت باندې ووټ ورکوي خلک په کردار باندې ووټ ورکوي او که خلک نه صرف پارټۍ ته ووټ ورکوي. نو په دې سوچ باندې زه راغلی یم چې پرې دې پر زه انډیپینډنټ الیکشن کوم. سر تاسو ټول عمر یو حلقې نه الیکشن کنټیسټ کړی دی او دې بیا تاسو یو نه دوه نه بلکې دریو نه تاسو ولاړ یې نو دې باره کې به څه ویل غواړئ؟ پی کې 75 زما بایي حلقه ده چې دې کې سوکنو کلی شامل دی او ان30 چې کومه ده پی کې 76 دا زما زړه حلقه وه چې د هغې خلک کوم ما سره مینه کوي یا د هغې کومه مطالبه وه چې ته زموږ په حلقه باندې الیکشن بیا وکړه تا نه پس چې کوم ملګري موږ راغلي دي الیکشن یې خلکو کړي دي دا حلقه ستا بدله شوې وه نو موږ تا یادوو او موږ خواهش دا دی چې ته په دې حلقه باندې الیکشن وکړي. نو چونکې دا زما زړه حلقه ده او د خلکو په زور اصرار باندې د هغې په مطالبه باندې د هغې امینې ده چې زه ګورم نو اوټ ګټل یا بیلات خو بیا یو خبره ده خو د هغې علاقې میجارټي خلک ما سره ډېره مینه کوي او د هغې په مطالبه باندې ما ان30 هم کاغذونه جمع کړل او پی کې 75 نه مو پی کې 76 دی ان30 کې شامله ده. نو ان30 کې کمپین کول او 75 کې دا یو خبره ده نو چې ان30 لپاره ګرځو نو 76 په خپل کور کېږي او بل دا 75 چې کوم دی دا خو مې ابایي حلقه دی کې سوکنې شامل دي نو دا په دې وجه کوم نو چونکې مرګري شناسا دي ټول د ما انټروډکشن الریډي دي خلکو سره شوی دی دا خلک ما پیژني اوس اوټ راکوي یا نه راکوي دا د خپله خوښه ده دوی به ځان له په خپله سړی خوښوي چې یاره کوم سړی زموږ د اوټ حقدار دی کوم سړی زموږ د اوټ اهل دی کوم سړی زموږ د اوټ پاسداري کوي کوم سړی زموږ د اوټ قدر کوي کوم سړی زموږ د اوټ وزن کوي کوم سړی په دې اوټ باندې زموږ خدمت ته 24 غنټې تیار وي. دا فیصله د عوامو ده خو موږ ته یو ځل ځان پیش کو به حیثیت د کینډیډیټ بیا نور فیصله د هغې کول دي چې هغې بیا خپل ځان له ښه کینډیډیټ هغې کې چوز کړي ښه کینډیډیټ خوښ کړي چې هغې کوم ځای باندې ښه راځي هغه به د هغې خدمت کوي. خو چونکې د هغې ماته دا مطالبه وه دا زما زړه حلقه ده دې کې زما څه نه مات ګوټ خدمات دي خو دا زما دا ملګري په ډېر څه باندې مني نو چونکې ټوله حلقه زما هغې په ان30 کې ده نو په دې سوچ باندې ما یې که ماته موقع راکړه نو ان30 باندې نو قومي کې به زه خپل کردار ادا کوم اسمبلی کې که صوبایي کې چا ووټ راکړو نو په صوبایي کې به خپل کردار ادا کوم نو په دې سوچ باندې زه تللی یم او ما په دې دواړو ورکو باندې کاغذونه جمع کړي په دې باندې. سر او تاسو له وخته موقع درکړه داسې کوم لوی پروجیکټ دي چې تاسو به دې پی کې 75 76 ان30 ته به تاسو وروړئ؟ الحمدلله چې زه خپله یو ورکر پاتې شوی ما نورو پارټو سره ما منډې څړې والي دي اوس ماله بیا الله تعالی 2002 کې موقع راکړه د MMA پر پلیټفارم باندې زه MPA جوړ شم نو ما د علاقه کې چې وخت تیر کو ما تقریبا 2002 نه تر دې وخته پورې 21 سال شول نو ما ته دې کې د خلکو
د مطالبې د خلکو مسلې ما ته معلومې دي ولې چې خپل یو غریب سړی ما او د معاشري اوسیدونکو ما متوسط طبقه تعلق ساتم نو د بحیثیت د ام بي اي ما خپل زړه حلقه کې سکولونه الحمدلله 15 سکولونه په 32 سکولونه ورکړي دي هایر سیکنډري سکول مې ورکړي دي ما ټیوبویل ورکړي دي ما ترانسفارمر ورکړي دي ما سړکونه جوړ کړي دي زمیدارو سره مې منډه کړې ده غریب خلکو سره مې منډه کړې ده طالب علمانو سره مې منډه کړې ده بوډاګانو سره مې منډه کړې ده د لونو خويندو د بچو سره مسلې دي عامي حل کړې دي زه الحمدلله چې خپل ورکرې ما نو زه په دې باندې پوهیږم د خلکو په مسلو باندې او مسلې صرف سکول او ګیس او بجلی نه د مسلې دنیا زورګونو مسلې د غریبو خلکو خو چې څوک ورته توجه ورکوي او څوک پکې ګرځي او څوک سره رابطه ساتي نو زه ما وټونه کړی دي خو زه د یو عام ورکر په حیثیت خپل ورکر سره رابطه ساتم زه د هغې مړي ژوندي کې کینم د هغې په پټو کې ګرځم د هغې لارو کوڅو کې کینم پاسم د هغې مړي ژوندي کې ناست یم ما ته پته لګي چې د یو سړي کومې معاملې دي کومې مسلې دي او د هغه زړه کې څه تېرېږي د هغه ذهن کې څه دي د هغه څه خواهشات دي د هغه سوچ لري الله کې دپاره نو زه هغې باندې الحمدلله پوهېږم او دا سوچ لرم چې کوم دی کې نوجوانانو ته ګراؤنډ پکار دی هغې ته به انشاءالله تعالی ګراؤنډ ورته ورکوو او یو ګراؤنډ نه انشاءالله په ټول حلقه کې به خورو مخکې خلکو وعده کړي چې پوره نه کړي الحمدلله چاته د قبرستان ضرورت دی قبرستان بوله اخلم چاته جنازګاه ضرورت دی جنازګاه بوله جوړوم چاته نوجوان اعلی تعلیم لپاره بار ملک ته تلل غواړي چاته په دې ملک کې خپل اعلی تعلیم مسلې نو هغه ته به ماحول جوړوم انشاءالله تعالی د لون خويندو د میندو اې د لپاره سوچ لرم چې د هغې اجزا نه په خپل کور کې په حیا پرده کې په عزت کې خپل ځان له رزق معاش وګټي اې د خپل کور کفالت وکي هغې د لپاره سوچ لرم بوډاګانو د لپاره سوچ لرم چې بوډاګان چې زموږ معاشره کې سړی مشر شي هغه نه پکار چې هغه خل دعا والي هغه خل مشورې والي هغه خلک یو طرف ته کی د هغې د لپاره سوچ لرم د زمیندار د لپاره سوچ لرم د ډاکټر د لپاره سوچ لرم د وکیل د لپاره سوچ لرم د انجینیر د لپاره سوچ لرم د استاد د لپاره سوچ لرم د مزدور د لپاره سوچ لرم د مور پلار د لپاره سوچ لرم رور خور د لپاره سوچ لرم بچو د لپاره سوچ لرم ان شاء الله تعالی د معاشري هر طبقه لپاره یو سوچ دی ما سره او ان شاء الله تعالی چې الله مقرره کا قومي سملي کې راکا کو صوبایي کې راکا نو ان شاء الله تعالی د خپل وس مطابق د خپل استعداد مطابق زب مرګور د خپل مرګور خدمت کوم ولی چې ما خپل جون دی خلکو ته مختص کړی دی زما د جون مقصد د خلکو خدمت کول دی او زما بل سوچ نشته دی زما ځان د لپاره سوچ نشته دی د علاقې د لپاره مې سوچ دی او د علاقې په مسالو باندې زه با خبره ما زه پوهیم ولی چې د شپه ورځ سره ناست یم نو ان شاء الله تعالی د هر سړي چې کومه مسله راځي صرف په بیلۍ یا پکې ځان نه خلاصوم هر مسله چې راځي ان شاء الله زه بولال کوم حاجي صاحب د چمکني ټي وي په شیشه باندې د دې حلقې مینوالو ته به تاسو څه ویل غواړئ زه ټولو کې اول د چمکني ټي وي د منتظمینو د چمکني ټي وي والا زه شکریا ادا کوم چې مال دا مقرره کړه چې زه خپل مرګرو ته دا پیغام ورسوم نو زه د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې زما دا پیغام خلکو ته رسي زما پیغام د خپل د حلقې خلکو لپاره د علاقې خلکو لپاره د پیښور خلکو لپاره د ملک خلکو لپاره دا دی هر دی چې کوم د مرګ نه سه پاکستاني دی هغه ووټ چي ا دې داسې سړی ته ووټ واچي چې هغه سړی په ملک باندې مین وي هغه سړی د ملک خیال ساتي هغه سړی د ادارو جوړولو کوشش وکي ا د پاکستاني ادارو احترام وکي او هغه د پاکستان اداري جوړي کی ولی شخصیات خو به زیو راځي با خو چې ادارې جوړې شوي هغه د ملک خدمت کوي هغه اهل خلکو ته ووټ ورکي هغه خلکو ته ووټ ورنکي چې هغه ذاتي سوچ لري هغه موروثي سیاست کوي هغه اقربا پروری کوي هغه د ملک په یو عام ورکر باندې هیڅ توجه نه ورکوي ایو عام ورکر وزن نه کوي ای د ملک اجتماعي معاملاتو سره سوچ نه لري د اجتماعي معاملاتو باره کې هغه ویژن نه لري نو داسې خلکو ته ووټ مو ورکوي ولی ته به حضور پاک صلی الله علیه وسلم حدیث شریف ته چې کله تاسو ذمہ دار عہدی نه اهل خلق لور کی نو تاسو بیا د قیامت انتظار وکړئ نو زما عوام ته دا درخواست دی چې داسې خلکو ته ووټ ورکړئ چې د ملک سوچو کی د اسلام سوچو کی د حقدار سوچو کی د برابرۍ سوچو کی د مظلوم سوچو کی د ظالم لاس ونیسي پر دې حق نه وغي د ملک اساسي ونخري هغه نو ملک سره ظلم نه کوي هغه د ملک سره زیاتې نه کوي هغه ورکر سره زیاتې نه کوي یا پاکستان شهري سره زیاتې نه کوي نیب زده نه وي غل نه وي ډاکو نه وي نو داسې خلکو له ووټ ورکوي چې هغه پاک وي هغه ایماندار وي هغه دیانتدار وي هغه اهل وي هغه ایماندار وي په ملک مین وي هغه په اسلام مین وي هغه پاکستاني په ورکر مین وي نو دا سره د ووټ حقدار دی دا زما پیغام دی د پاکستان خلکو لپاره ایزه تاسو ډېر مهرباني چې تاسو مونږ له ټیم راکو
مینوالو مونږ د حاجي صاحب یو ځل بیا هم شکریا ادا کوو چې مونږ له ټیم وویستو مونږ سره کې خبرې اترې د الیکشن په حواله باندې خبرې وکړي. په دې خبرو باندې تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان.